علامه فرید الدین عطار رحمه الله په تذکرة الاولیاء کې ذکر کړی دی چې یو ځوان ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته راغی او ورته ویل چې جناب په ګناهونو کې مبتلا یم پرېښودی نشم خو بل طرف ته د الله رب العزت د عذاب نه هم یریږم ګناهونه هم نشم پرېښودلی او د الله تعالی د عذاب نه هم یریږم نو داسې طریقه راته وښیه چې ګناهونه به هم کوم او د الله تعالی د عذاب نه به هم بچ شم ګناهونه به هم کوم د الله تعالی د عذاب نه به هم بچ شم. ابراهیم ابن ادهم رحم الله چې دا خبره واورېده نو په ځای د دې چې دا کس ورټي او یا ځان نه وشړي چې دا څه په اوتو بوتو سرې دا ته څه وایي چې دا څنګه خبره ته کوي چې ګناه به هم کوي او الله تعالی عذاب نه به هم بچ شي دا خو کېدی نه شي. خو نو دی ورته ډېر په نرمۍ او محبت سره وویلي چې صحیح د طریقه درته ښیم خو ته به یو څو کارونه وکړي د هغې نه وروسته بیا ګناه کوه نو د عذاب نه به بچ شي. هغه ځوان خوشحاله شو او را متوجه شو چې جناب هغه طریقه کار راته وښیه. نو ابراهیم ابن ادهم ورته ویلي چې شپږ خبرې عملي کړه بیا خیر د ګناه کوه. اوله خبره ده چې کله ګناه کوي نو داسې ځای کې کوه چې الله تعالی دې نه ګوري یعنی داسې ځای کې ګناه کوه چې الله تعالی تا ونه ویني. هغه ځوان په سوچ کې ویل چې داسې ځای خو نشته چې زه هلته د الله تعالی نه پټ شم او الله تعالی ما ونه ګوري دا خو د سره ممکنه نه ده. دویم خبره ابراهیم ابن ادهم ورته ویل چې کله ته ګناه کوي نو د الله تعالی رزق مه خوره او الله تعالی ته ووایه چې الله نه خو ستا رزق خورم او نه ستا خبره منم نه ستا رزق خورم او نه ستا خبره منم. هغه ځوان ورته ویلي چې جناب دا خو ممکنه نه ده چې زه د الله تعالی رزق پرېږدم ځکه چې بیا مې ژوند څنګه پاتې شي بیا به ژوندی څنګه پاتې شم بغیر رزق د انسان ژوندی پاتې کېږي نه پاتې کېږي. ورته ویل که دا نشي کولی دریم کار وکړه چې کله ته ګناه کوي نو بیا د دې ځمکې او اسمان نه وځه ځکه دا خو د الله تعالی ملکیت کې دي نو چې ته د الله تعالی په ملک کې اوسیږي د الله تعالی په ځمکه کې اوسیږي او د هغې نافرماني کوي نو دا خو ښه خبره نه ده. هغه ځوان ویل چې جناب دا خو هم ممکنه نه ده چې زه د دې ځمکې او اسمان د حدودو نه وځم. ورته ویلې ښه بل کار وکړه چې کله درته ملک الموت فرشته راشي د روح قبض کولو دپاره نو ورته ووایه چې لږ انتظار وکړه زه توبه وباسم او نیک اعمال کوم نو بیا به مې روح اخلي یعنی کله چې زه توبه وباسم هغې نه بعد بیا زما ساه وباسه. نو ځوان ورته چې جناب دا خو هم ممکنه نه ده دا خو هم نشي کېدلی که نه ځکه چې الله رب العزت فرمایي اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هر کله چې د دوی نیټه راشي یعنی د مرګ نیټه راشي بیا خو نه یو ساعت رستو کېږي او نه مخکې کېږي. او ورته ویلې بل کار وکړه پنځم نمبر کار ورته وکړه چې کله وفات شي که نه په قبر کې دي منکر و نکیر فرشتې ته راشي نو ته ورته ووایه چې دا تاسو بغیر د اجازت نه څنګه راغلی د چا نه مو اجازت اخیستو چې تاسو زما خواله راغلی قبر له. هغه ځوان ورته ویل چې جناب دا خو ممکنه نه ده دا خو هم نشي کېدلی ځکه هغه فرښتې څوک منع کولی شي هغه خو د الله تعالی په امر باندې راځي چې الله تعالی کوم حکم امر وکړي هغې باندې عمل کوي فورا نو دا خو زما د وس کار نه دی. نو ابراهیم ابن ادهم ورته ویلې په کم نمبر کار وکړه چې کله د قیامت په ورځ د الله رب العزت دربار ته پیش شي او ستا اعمال وتللی شي ګناهونه دې ډېر وي نو الله جل شانه چې کله فرښتو ته حکم وکړي حکم کله وکړي چې دا سړی دا ګناهګار دا بنده جهنم لی بوځئ او الټه په جهنم کې وغورځوئ نو هغه ځای کې تا خپې ټینګې کړه ضد شروع کړه چې زه خو جهنم ته نه ځم ما هیڅ څوک هم جهنم ته نشي بوتللی. هغه ځوان ویل چې جناب دا خو هم نشي کېدلی دا خو ممکنه نه ده
ځکه د فرښتو د وړاندې زما څه حیثیت دی چې زه انکار وکړم. نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمیل چې کله ته د الله تعالی نه پټیږي هم نه، یعنی د الله تعالی نه پټېدی هم نشي، د هغې رزق هم خوري هغه هم نشي پرېښودلی، د هغې په حکومت نه هم ته نشي وتلی، د مرګ فرښته هم نشي منع کولی، د منکر و نکیر نه هم ځان نشي بچ کولی، د قیامت په ورځ انکار هم نشي کولی، نو بیا یې ستا څه حیثیت دی چې ته دومره لوی ذات نافرماني کوي؟ هغه ځوان ورته ویل چې جناب زما دماغو ته خبره کوزه شوه، د دې نه بعد به هېڅکله د الله تعالی نافرماني ونه کړم. هغه ځای کې د ځوان توبه ویستله او دغه ځای نه لاړه. نو محترمو مسلمانانو وروڼو، دا خو یقیني خبره ده د ګناه په وجه انسان د الله رب العزت د عذاب مستحق ګرځي. نو انسان ته دا سوچ پکار دی چې زه د الله تعالی نافرمانی کوم، نو آیا زه د الله تعالی عذاب برداشت کولی شم او که نه؟ آیا زه د جهنم برداشت کولی شم که نشم؟